انډیا کرکټ ټیم امریکا ته یو ډیر زیات زبردست شکست ورکړ د څه په وجه باندې چې پاکستان ته ټوټلی خو نه خو لږ ډیره لار اسانه شوله د سوپر 8 مقابلو وتل د پاره دا اولنې سټپ وو په کوم کې چې انډیا یو اس اے ته شکست ورکړ او دا غي رن ریټ او پوینټ یې لږ ډیر خراب کړل. انډیا د گاوند اغه لږ ډیر حق ادا کو د پاکستان د پاره ولې به نه ادا کاوه چې 25 کروڑ عوامو د دیو د پاره دعاګانې کولې. خیر 25 کروڑ خو به ټوټل نه کولې خو څه ناسبه کول زه لږ ډیر زیات تیز دیزي کې لاړم. د قدرت نظام یو ځل بیا د پاکستان د پاره کار شروع کړ. د قدرت نظام یو ځل بیا وچلیدو چې پاکستان ته څه ناسه لار اسانه شو. اولنې سټپ عمده چې انډیا یو اس اے ته یعنی امریکا ته شکست ورکړي او هغه نن انډیا امریکا ته شکست ورکړي. اوس آیرلند ته پکار دي چې یو اس اے یعنی امریکا ته شکست ورکړي او پاکستان له بیا پکار دي چې عمدغه آیرلند ته شکست ورکړي. نو پاکستان د پاره لار ډیر زیات اسانه شي. سنیریو دغه شنته کې دا خو د پاکستان او د آیرلند په منځ کې چې کوم میچ کېدو ولادي په باران هم ډیر زیات چانس دي. په یو میچ کې هم باران رااله نو یو پوینټ به ملاوي شي. یو اس اے به ډایرکټ اوزي سوپر 8 مقابلو ته باران ته بالکل ضرورت نشته که باران رااله نو پاکستان ته بالکل بیا څه چانس نشته دی. که د یو اس اے او د آیرلند په منځ کې باران کیږي او که د پاکستان کرکټ ټیم او د آیرلند کرکټ ټیم د میچ په دوران کې باران کیږي نو پاکستان ته ډیر زیات مشکلات به جوړیږي. بهرحال نن پکارو انډیا ته میچ وګټي هغه میچ نن انډیا وګټو ډیر زیات زبردست. انډیا کرکټ ټیم ته ګټه مبارک وي او موږ ته دی لار صفا کېدل مبارک وي.